هلته ورته شیشه ټکولې ده راکوشي دي او دنه د اسلحې په نوک باندې چې دی نو سوزکي اغستې دی د دیو کسب دا دی دا کیسې کوي او اسلحې په نوک باندې خلکو باندې ډز هم کوي. مهرباني وکړئ غلطو سره ګرځي راګرځي ما او نه د غلط سړي سره کښېني پاسې غل سره خو د سره دعا سلام مه کوئ. دا چې کومه واده کې دا ټول ملزمان کی ته په قایم والله چې سرجی سره په خو واده کوم بس زما خلکو ته نصیحت دی چې دا کار مه کوئ چې کم کوي ځان ته نصیحت خزوه چیرې د اجلاګانو د پاټو ماټو ته ځو او پاغې باندې خرچه کیږي لکه همیشه دوی داسې کړي چېرته اجلای ساتلي د هغوی ډیرو کې او د آیس مایس وایي چې بس دې ته زموږ خرچه نه پوره کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم کې سرخان او تاسو ګورئ کرائم کہانی ګرانو مرګرو دې ټیم کې زه د بډویری تانې مخې ته ولاړم دلته پولیس یو داسې ګینګ نیولې دی چې په ګن پوینټ یې گاډي تختول د پولیس بیان به هم تاسو ګورئ خو چې کوم ملزمان نیول شوي دي د هغوی خبرې ډېرې دلچسپې او د عبرت نه ډکې دي خامخا یې واورئ. ګرانو مرګرو ایس پی صدر ډیویژن محمد زمان صاحب نه به تپوس کوو چې نن د دې کم پریس کانفرنس کړی و دې کې څه کاروایانې شاملې وي. بسم الله الرحمن الرحیم دې کې خو یو سوزکي سنیچ یو درې موټر سایکلې وي موبایل وي د بډبیرې تانې سره په دې کې عرفان نوید او سهیل دا درې کسانو او دا وروستو چې ولاړلي تاسو دا ولیدوم دا د کوهاټ دا مخامخ کس چې ولاړلی نو دی اصل کې د افغانستان او کوهاټ کې اوسي دا سوزکي دی سره د سبزي راوړي د هغه ځای نه سبزي منډۍ ته دا درې کسانو سره دې ځای نه د شپې ناستي د سوارو په شکل کې کله چې کوهاټ روډ ته د بډبیرې تاڼې نه اوښتي دي خشکې ته هلته ورته شیشه ټکولې ده راکوشي دي او دنه د اسلحې په نوک باندې چې دی نو سوزکي اغستې دی او دا سوزکي چې دی نو دا بیا په 80,000 روپۍ باندې دلته یو تنور والا دی په هغه باندې خرڅ کړی دی د 10-12 लाख روپو ګاډی دی په 80,000 روپۍ خرڅ کړی دی نه علاوه دوی چې دی نو درې موټر سایکل هم سنیچ کړي دي اسلحې په نوک باندې د دیو کسب دا دی دا کیسې کوي او اسلحې په نوک باندې خلکو باندې ډز هم کوي مخکې نیوی شي دي بار کې بیا آزاد شي خو لکه څنګه چې مخکې تاسو ته وي چونکې د چا نه چې غلاو شي یا کیس وشي نو هغو د کیس پیروي نه کوي دا خلک بیا آزاد شي او بیا دا کار کوي جی دا کوم ملزمان چې تاسو ونیول دا تاسو کلو څنګه میلو شو اوم نیول چرته دا جی د اصل کې د دنه موبایل هم اغسته نو د کیس چوسه باقی خان او ظفر خان ډي سي پي سي تفتیشي افسرانو ډیر زیات اپورټس وکړو او دغه موبایل په سی ډي آر په تر باندې هغه دا شو لوکیشن باندې او دای ونیو جی دا ملزمان چې کم تاسو نیولې تاسو وختي پریس کانفرنس کې وځي مخکې نیوي شي بالکل جی مخکې نیوي شي دي بار نیوي شي دي بیا دا آزاد شي د پیروي نه کولو په وجه د مقدمه دا وا څلور موټر سایکل چې دي انقلابی ایریا کې غم سنیچ کړی وي هغه چې دی نو پولیس کله دا کړ نو په پولیس باندې پایر وکړو نو هغه څلور موټر سایکل هم ریکور دي او کسان چې دی نو لګېدلي زخمیان دي دا چې کوم ملزمان تاسو نیولې دي سوزکي خو تاسو وایي چې دي خرڅ کړي دا موټر سایکل هم دي خرڅ کړي وي کدي سره ولاړ وي تر اوسه دا ور سره ولاړ وي چې خرڅي دا موټر سایکل سره د کار کې چې دی نه پارټس جوړ کی به خرڅي د چرته خرڅي سیویل دي او بالکل دا دی باړې غاړې ته بوزي یو ځای ته بل ځای ته په دې څه په کباړ خرڅي څه په دې کم ورکشاپ چې دی په دې باندې خرڅ کی د موټر سایکلو دی پسې دا خو غلدي تاسو وایي چې مخکې نیوي شو دی پسې خپلوان راځي نو وس خو نه راځي بیا چې عدالتونو شت راځي خلک ضمانتونه هم کوي او جی او نه اوس دی پسې فیملی والا څوک راغلی وس خو نه دی راغلی جی او وس نه دی هغه ته پته د چیرې غلای کړی دا کوم زو تانه تا نه کې دیش چې موږ ور سره بند کی تیر یو کال کې تقریبا 200 نه زیاتې پولیس مقابله وشوي رهزنان پکې زخمی شو وارداتونه نه کمیږي وجه څه ده جی ډیر کم شو جی مخکې خو ډیر زیاتو چونکه زمون آی جی صاحب سی سی پی صاحب ایس ایس پی اپریشن صاحب هغه ټول دا حکم دی چې غلا بالکل خاص کر آی جی صاحب زمون چې نه خو بالکل دا برداشت کوي نه او ډیر زیات غشتونه ورڅ روان دي نو ډیر کمې راغی ځکه د تیر کال په دغه بز دا ومه چې ډیر زیات کمې راغلي دي او په دې کې خاص کر زبر دا وایم شپه انور صاحب زمون چې زوړ سی سی پی صاحب
نو هغه وخت کې ډېر دي چې دی نو کسان لګېدلي دي او دا شي دي نو ډېر ښه او اوس خو بالکل سی سی پی صاحب خو کلیر کټ دا حکم دی چې غلا بالکل نه منمه نو ډېر ښه په دې باندې چې دی نو قابو راغلی دی جی تاسو وی چې پیروي خلک نه کوي دا خلکو ته څه پیغام ورکول غواړي دا ورته وایو جی چې پلیز دا ګوره که چېرې دی لکه اوس دا سوزکي دا موټر سایکلې و موټر سایکلې دي دا بډبیرې او دغه نه سنیچ دي د انقلاب نه دې کې 2 موټر کار دي دا خو ریکور شو اوس که دا دې مدعیانو ته حواله شو نو هم په دې ځای باندې بس ختمه شو اینډ اپ شو دی بیا خو عدالت ته نه ځي که نه نو که چېرې دی عدالت ته لاړو دی وکړی دا ملزم په جیل کې به دی پاتې شي دی وکیل ونیسي په خپله لاړ شي د مقدمې پیروي وکړي نو 2000 خو به دی ونه وځي که نه نو که دی پیروي نه کوي نو عدالت خو هلته پروف غواړي ګواه غواړي دی نه ځي زما کیس دی زه نه ځمه نو عدالت په څه کې خو سړی به بری کوي او ازادۍ به دا راته وایي چې دا ملزمان هو تاسو انټاروګیټ کړي دي دا پیسې خرچ کوي چېرته کور ته وړي که بل څه پې کوي یاره جی دی دا پیسې چې کم دي دا ټول په عیاشۍ او په لوفرۍ او زیاتر په نشه باندې لوځي او په حلالو پیسو باندې د دې کار نه کېږي بس کم ټایم کې 1 غنټه یا نیمه غنټه وګرځي بس سنیچنګ وکړي او ښې ډېرې پیسې ورته ملو شي روز 2 ورځو کې هغه دي والوځي عیاشیانو باندې او دغه باندې واپس چې کم دي سرویس هم نه پاتې دي بیا سنیچنګ ته راوځي او سنیچنګ ته مجبور وي ایوریج دی څه وایي چې لکه مطلب دی د ورځې څومره پیسې ګټي یاره دا خو ایگزیکټ سب فیګرز دي نه دي راویستی خو دروازې چې 1-2 موټر سایکل دي سنیچ کین او آرام سره دي چې کم دی نو دا 40-50 روپۍ چې کم دی دا دي ته ملاویږي پکې دا ښه کافي شی دی ښه هینډسم اماونټ دی چې ګرانو مرګرو چې د رهزنې په الزام کې کم ملزمان گرفتار دي سره به خبرې کوو ستاسو نوم دی زما آصف جی صفه د کم ځای دا کاږې ولې پولیس ولې نیولې د ګاډي سره نیولې ګاډي کې ناس په ویني وي نه دا د غلا ګاډي دا ما اخیستې او او د غلا ګاډي دی اغشته دی او جی د دې څه قیمت دی د دې قیمت ډېر دی خو ما 5000 روپۍ اخیستې نه نو چې تا دا 50000 اغشته تا ته پته و دا د غلا دی او ما ته پته وه جی چې د غلا دی نو د پولیس نه یریدې نه بس پوه نه شو جی ها نور څه کار کې د روټو کار کوم جی دا په دې باندې څه کول د غلا ګاډي خو بل څوک نه لیتا و پیسې کول ما سره وروړه ما پکې وړو ها او نو ته به یریدې نه چې چرته پولیس ونیسي نو بس چیرې دی بس ها نه نه ولې دی واغشته ولې بس دغه غلطي شوې ده دا وی چانس مې والے دی کنه دا چانس په دې روټو کې نه پوره کېدو بس غلطي شوې جی ها چې غلطي م نه وکړه دا حل به م نه اسی کتا نه سو کې اوسې سپټ کی کنه ته و پسې خپه ولې نه نو تا دا سوچ نه کو چې دا سو کې هم د 10 لک د 5000 روپے علم د دې مالک کی خپه به ور پسې والا ما ته ویل زموږ پنجاب نه راوستي ها ها پنجاب نه پټ شوی بیا به تعالی خیر دی بس ری واست ما تی ځان ته راو درو په 7000 روپیا راکا ها یو بیا ستا پیسو ته ضرورت و ګاډي به واپس نه بوزه ها هغه په کې مشران نه له بس والا ما تی ګاډي تاغه سي مې له او جما غسه بس په والا مې کوړت اوس باغ سړی سره سکه ته خو د گاډي پکاته کې جیل ته ومسې کنه را و شي ان شاء الله غسه احسان را څنګه نو بس نشه تختیدري کراچي ته تلې ها سره د پلار تلې نو دا تاوان ماون به تیالي چې کم دی اما ها تاوان شوی ها ورمانی نه بتاوان خلوی چی ولی نو بتا هغه ته پته و چې دا ما غټ شټاپ کې غسل ته مال راوست او نو تا نه پته چې د غلا ته خپل وي ما ته پته و چې دا غلا ها ها کم خلک چې د غلا سيزونه علي څوک موبایلونه علي څوک موټر سایکل علي څوک گاډي علي تای ته څه ویل غواړي یره زه خو هم چې بسره د ارسنه ته وبو باسي ها دا حل بیم لا کم خل چې زماره ها بس مهرباني وکي غلط سره ګرځي راګرځي ما او نه د غلط سړی سره کینی پاسي غل سره خو د سره دعا سلام وکوي دا ما تاسو دا درخواست دی ما روړی دا کم حل چې نه زماره د غلا شی ما غسي دي دا حل به سبا تاسو می بل چانس به نه ان شاء الله بل چانس نه و ستاسو نوم دی او پولیس ولی نیولې هم دې دغه کې نیولي نومان سره تللی وم ها نو مان څوک دی نومان کس دی که نه چې زه ورسره تللی وم چېرته وسره تللی وې هغه شټاپ ته سم کول هلته دا گاډی واغستو جی بس هم د سوزوکي والا کاته کې تم راغلی ها جی ها پولیس خو وی دی په اصله باندې خلکو نه گاډي علي جی نومان په بلوډ روالو او گاډي هم څنګه واغ شو دا یو خبره وکړه دا پولیس ولاړ دي تاسو سره د دې مخکې رښتا خبره سر جی دا گاډی واغستو نومان په بلوډ راخو گاډي ته کېناستو روان شو زه ورسره وم ها گاډي هم د چېرته واغ شو گاډی هغه شټاپ سره بیا څه وشو بس بیا را روان شو بیا چې ځال د کوشم کور سره
او بس بیا چې خبرېدو بس سرجي را پسې راغو داسې داسې کاته څونه پیسې دې رسېدلې وې دې کې زما پکې 500 روپۍ رسېدلې وې په هغې دې څه وکړل؟ هغې سم نه بس هم خړې والله د خپله ګاډۍ چلوم سوزکې پېښور یونیورسټۍ شیپ دی را سره 80,000 روپۍ جوړېږي سر نه نو ته په 500 روپو باندې دونه غټکلا وکړه. بس سرجي غولم خوړلې هسې څه ټایم چې په سړي باندې بلوډ والو سړی دې پې خفه شوی و دغه ټایم کې که نه؟ ولې نه سرجي خو بس هغه چې کم دی هغه نور هغې نشې مشې کوي ایس مې سکي نو بس په دې وجه نه چې کله د سړي نم د ګاډۍ اغشته د هغه څه حالت و؟ بس خامخا به بالکل زړه به چویدلی ستا پې خفه نه شو؟ ولې نه سرجي خو بس نومان داسې کار وکړو نو پولیس ولې نیولې؟ ستا غلطي څه ده دې ټول کیس کې؟ بس نومان دغه کې راوستی و سرجي نو بس نور نه پوهېږو بس چې څه سزا یې هغه به خورو نو اوس خامخا چې بیا روزي د نوماندي سره بیا مرګرتیا کې نه جي وځم جیل نه چې روزي څه پکې 3 ورځو له وځم جي چېرته؟ سریزو ته سوریزو ته به ځې او سیروزي نه راشي او بیا د سره داسې ملګری ملو شي بیا بس بیا به داسې خلکو سره نه کښېنم جي دا ته چې کومه واده کې دا خو ټول ملزمان کي ته پې قایم یې؟ والله چې سرجي سره په ښه واده کوم بس زما خلکو ته نصیحت دی چې دا کار مه کوئ چې کم کوي ځان ته نصیحت ښه شوه. ګرانو ملګرو هغه کس سره ولاړ یم د چا نه چې په ګن پوینټ باندې سوزکې اخیستې و ده نه به تپوس کوو چې دا واقعه څنګه شوې وه. ښه جی بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو ډېره شکریا ستاسو د ټول ټیم سره دا جی دا زمونږ د غریبۍ سوزکې و مونږ کوټ کې پاتې کېږو او د کوټ نه به چې کوم دی مونږ د پېښور منډۍ ته به سبزۍ منډۍ ته به مونږ پکې سبزي راوړله بیا به همدې ځای نه کوټ ته وړله نو په دې شپه باندې بدقسمتۍ د وجې نه پیره میلاو نه شوله نو مونږ پکې یو 3 سورلۍ په لاره سوي هم راوچتې کړلې نو هغه څه په لاره کوشوې او څه دا پکې و نو دا چې د بډبېر تڼۍ نه لږ مخکې شولو نو دې خوا د افغانانو یو کیمپ دی نو دې سیټ ته چې دی نو چې ورسېدلو نو شیشه یې شا طرف نه وټکوله نو موږ ورته ودرېدلو موږ څه مسله څه خبره او ذهن کې هم دا خبرې وې چې داسې کله کله شوي دي خلکو سره خو څه بهرحال نو دوی بس سمدستي تمانچې او بس په موږ باندې کېښودلې موبایل یې واخیستلو څه پیسې وې هغه یې هم واخیستلو او ګاډي ته خپله کېناسته او مخکې ځنګلي سیټ ته روان شو او موږ بیا واپس تاڼي ته راغو هلته یو ملګری نیم هغه ته مې ویله چې داسې کیسه کار وشو سیچو صاحب ته راغو نو سیچو صاحب زموږ ډېره حوصله افزایي وکړله څه ټایم چې تا نه دا ګاډی واغشتو دغه ټایم کې تاله څه یره درکړې وه چې ډز به راباندې وکړي؟ نو یره خو خامخا چې کوز نشي نو بولي دی بس کوزېږه نو یره خو وه که کوز شوی نو ډز یې کولو نو بس د خپل ځان نه خو چې کوم د قیمتي شی بل نشته نو بس شی م ورته پرېښودلو نو کله چې تا نه دا سوزکې واغشتو تر څو پورې چې دا ملزمان نه ونیول شوي ستا ګاډی نه و پیدا شوی زړه کې دا خبر راتله چې دا به پیدا شي که نه؟ یاره جی بس د ځینو خلکو پیدا شي د ځینو خلکو چې کوم دی لیلام شي خو بس هغه ډېر هم داسې و چې بس لاړو که نه به چېرته که پیدا کېږي هم داسې به چې د سوزکې به نه نو هغه چې سیچو صاحب ته راغلو سیچو صاحب سره چې میلو شو نو سیچو صاحب ماشاءالله ډېر ښه سړی و او ډېر ایمانداره دغه په ایماندارۍ او په خلوص باندې چې کوم دی که نه الله پاک دا کار وکړو نو موږ ته یې داسې ټیمونه راکول چې 2 ورځې پس 3 ورځې پس خو اخره کې دا کار ټول 6 ورځو کې راغونډ شو نو بیا یو هفته ټیم یې راکړو چې هفته کې دننه به انشاءالله دا کار ده زه کوم نو بیا زه مطمئن شوم د هفتې نه مخکې ما پسې رینګ وشو ایس پي صاحب خبره ته اورېده خلک وایي بیا عدالت کې خلک ملزمانو خلاف نه راځي نو ضمانت یې وشي نو بس مونږ کې کمزورۍ نه دي چې که نه ډېرې کمزورۍ نه دي په کار دا ده چې خپل شي تپوس وکړو د دې خلکو شکریا ادا کړو دوی ته راشو حقیقت دې خلکو ته ښکاره کړو چې دا کیسه څرنګه ده خلک څه وشو نو بیا دا خلک هغه شکریا به بیا څنګه ادا کړي که نه سوزکې دې خپلو سوزکې هم خپلو په نغدو دې اخیستې وو؟ څه نغد په نغدو وه خو پیسې قرض را قرض پکې و د یو بل پکې قرضدارو ملګرو دوستانو او داسې مزدوري هم نه کوي خو بس هغه ټکه پوکه بس څه نه څه روانه وه که نه د غریبۍ شی و نو هغه اوس پته نه لګي خو زه وختي خبر شوم دوی په 80,000 روپۍ خرڅ کړی و او سوزکې د 10 لکو روپو نه بره دی که نه. ګرانو کتونکو د لالچ حد چې تر دې راورسي نو بیا خامخا د خپېمانې ټولې لارې ازادې شي. یو تن چې روزګاري وي هغه له د بد صحبت او د داسې سوچ نه ډډه پکار ده ګنې د داسې کارونو بیا عمده انجام وي. ډېره مننه.